پکار دا چې دا خلکو موږ سیاسي مفتور کو پکار دا چې دا خلک مقام ته مقامخ کو چې دا ستاسو خیرخواهان نه دي دا ستاسو بدخواهان دي دا هغه خلک دي چې د دوی په سرپرستۍ کې په سوات باندې په 2008 کې اپریشن شوی دی دا هغه خلک دي چې د دوی په وجه باندې زموږ میندې خویندې د کورونو نه سرکورې وتلي دي دا هغه خلک دي چې د دوی د وجې نه موږ د هر کور نه جنازې ژوندي کړي دي دا هغه خلک دي چې د دوی د وجې نه په موږ باندې بهر قوتونه لبې کړي دي انشاءالله اوس په موږ خپل قام دغه لبو ته بالکل نه پرېږدو قام به زموږ متحدي په اتفاق باندې وي او چې کله موږ د سوات په قام باندې غږ وکړو نو څنګه چې په 2022 کې راوتی وو څنګه چې یو کال مخکې راوتی وو انشاءالله د دغه نه به زیات تعداد باندې به راوځي او خپل امن به ساتو به که نه به ساتو خپل امن زما وروڼو څه ملګرو دا خبره کوله ما به ډېرو خلکو ته ویل زه په خپل د څه ملګرو نه زما په دې باندې خفګان وم چې دښمن د پروپاګانډې به نه ښکار کېږي اول به دا خبره کوله چې کله موږ پاکستان تحریک انصاف ته لاړو اول چې پاکستان تحریک انصاف ته مه ځئ زه چې تاسو وګټئ هم خو تاسو نشئ ګټلی او موږ ورته په هغه ټایم کې دا جواب ورکړی چې که موږ سیاست کوو موږ د هغه پارټۍ سره کوو چې کوم د ظلم خلاف وکړو زموږ د قوم دا فیصله وه او موږ ورسره ودرېدو او بیا ورته دا ویلي وو هغه به ویل چې دا پیټۍ ته څه چې دا پیټۍ خلک ده کوي موږ به ورته وایو چې زموږ په هغه پیټو باندې یقین دی چې کم خلک چې کم د بلې نه پیټۍ راځي هغه موږ نه پرېږدو نه یې ران څوک راوړی شي خپله ګټه وساتل وه که نه وساتلې ساتلې وه که نه وساتلې بیا یې دا پروپاګانډه شروع کړه د هغې نه وروسته چې دوی به وګټله خو دوی اوس کېدای شي پارټي پرېږدي او بل طرف ته لاړ شي موږ ورته دا ویلي وو باچا لاله ورته قرآن زده کړی او دا یې ورته ویلي وو چې موږ د کومې پارټۍ نه کومې پارټۍ موږ له عزت راکړله د هغې سره به موږ د آخر پورې ولاړ یو د خان چې کوم امانت دی موږ به په دې کې خیانت نه کوو شاته شوي یو بیا د هغې نه وروسته دا پروپاګانډه وه چې دوی کار نه شي کولی اوس زموږ کمال ورور دلته کې ناست دی په روړیا کې چې په تېر د دوی په څو ماتوارو کې څومره کار شوی دی دی د دې ګواه دی چې د هغې نه زیات زموږ په دې یو کال کې باچا لاله وایي چې یو کال خو صرف موږ د پی ډي ایم هغه ګن صفا کړو په دې یو کال کې د هغې نه زیات کار شوی دی او انشاءالله په هر ولیج کونسل کې به د بشاني هر ولیج کونسل کې چې موږ په آخر کې حساب کتاب کوو د دوی سره د دوی به راته انشاءالله سیاسي سترګې به د دوی ښکلي موږ هغه نمایندګان هم لیدلي چې په هغو کې چې څوک لاړ هغه به ورته وایي زموږ سره د مچۍ دم نشته نن خو زه هم په اپوزیشن کې موږ ورچاته دا ونه ویل خو د هغو سره د قوم دپاره د مچۍ دم نه و او د خپل ځان لپاره ورسره د سنډه دم و اوس تاسو پورې پیسې اوس راښکاره کېږي موږ هغه نمایندګان یو چې زموږ سره د ځان دپاره د مچۍ دم نشتي خو زموږ سره د قوم دپاره د میلوم دم دی او د سنډه سره هم دم دی راپرځولي به دې وله که نه راپرځولي به دې وله که نه نو زما وروڼو حوصله به لرئ موږ هغه خلک نه یو زموږ باندې داسې مشران هم تېر شوي دي چې د هغو نه به چا تپوس وکړه ته څه کوې وایي زه د ایران او د پاکستان روغه کوم یا وایي زه په افغانستان کې د افغانستان کور وران دی زه هغه رپم دا بانګ وایي